د صوبایي حکومت په هدایاتو ضلعي انتظامیې د بې کوره وګړو دپاره په امبیلان، نګري، ګاګره، ډګر او پیر بابا کې شیلټر هوم جوړ کړي دي چې پکې د شپې تیرولو اسباب او خوراک ورکولی شي. د شیلټر هوم جوړولو مقصد بې کوره وګړو ته یخ موسم کې ګرمه کوټه کې ګرمه بستره او په مړه خېټه ډوډۍ ورکول دي چې د ژمي یخې شپې په آرام تېرې کړي. په شیلټر هوم کې د سهولیاتو جایزه اخیستو دپاره ډیپټي کمشنر محمد خالد خان د شپې د ټولو شیلټر هوم چکر لګولی دی چې ورسره د محکمه سماجي بهبود د ضلعي افسر بهادر شاه هم ملګری و. ډیپټي کمشنر شیلټر هومز کې په سهولیاتو د تسلۍ څرګندونه کړې ده او د شیلټر هوم انتظامیې ته یې ویلي دي چې شیلټر هوم کې میشته وګړو پوره خیال وساتي. په دې وخت شیلټر هوم کې میشته وګړو د وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلی محمود خان او ډیپټي کمشنر بونیر د زړه سواني ستاینه کړې ده او زیاته کړې ده چې یخ ژمي کې په ګرمه کوټه کې ګرمه بستره او په مړه خېټه ډوډۍ د هغوی زړونه ګټلي دي او د زړه دعاګانې تر عرشه رسېدلي دي.